خبره باندې چې رښتینی وکي دا خو بالکل نشي. الله پاک فرمایي وفواکه او د جنتیون به په میوه تکي شي مما د اغنا یشتهون چې دای تکیم خوان ور کوي. ای وفواکه کثیره متنوعه قسمه قسم میوه تکي مما یستلذون و یستطيبون هغه چې دای به پیسره خوندینه خولي ای پواز سره به بار خلدی خپل ژوندۍ جوړوي. کلو علا بیتوی چې خورو کوي ورشبوت شو کوي هنی ام بما کنتم تعملون هنی ان مزیدار بهترین ویلې بما په سبب د عمل سره کنتم چې تو سوی تعملون چې تو سه عمل کړو په دنیو شه. کلو اکلا لذیذا خورو کوي بهترین ورشبو شربا هنیئا او یبم بچ کی می دی بهترین په بهترین هغه سره دی انداز سره دی دا ویلې بسبب ما قدمتم فی الدنیا من صالح الاعمال دنیو شه تو سنه کملینا کړی وی اس الا تو سب جرا سے بے تکلیف ژوندین دیر کړو خروق شو کوي خو به هر حال به ادبی ما پاشه به تکازه ما کزی نوی چې خالی اگریزای وکي هر شی به لازماوی خروق وکي خلی به در بنروزی ټول جنات سے بی اتو د خلی اب ویډ شي لکه موش کامبر. ان كذلك بشک امیر د هرنګ نجزل المحسنین بدلا ورکوي شیخ حال کتا ای ان مثل ذلك الجزاء العظیم لکه دا لوی بدلا مې دیته چې ور کړه نجزي من احسن عملا چا عمل شکر ایته به د غاز بدلا ورکوي. واخلص نیه واخپل نیت یې خالص کړو وتک رب د اعلان وډره دو تقوا پر زوري اختیار کړی سترګې د خپلې د غږی او کسې نو کو داسې ویلون په جهنم شلګار دو یا ویلون بدبختی تبویدو یوم دین په ورځ د قیامت باندې للمکذبین اغه خال کې د پرا چې قیامت ورځ دروازینې غني او بیا د کفار تعویل شي لکه جنتونه تعویل شول چې کلو ورشبو هنی ام بما کنتم تعملون کفار مردوړ خال کې دا جهنمونه ته بداول شي. کلو تس خورو کوي وتمتعوا فائدې حاصلوي قلیلا ډېر لشکی انکم بشکا تس مجرمون تس مجرم یی په دنیو شي بار خل خروق شو کیا وکي ا دنیو چې کیم فنی شهوتینه دی حاصل کوي خو اخر لکه جغا زناور چې خورو کو ایس مطلب یې نوي دا سه توسیا بهر خلیص مطلب نشتا په دنیو شي خروق شو کوي شراب او کباب سمر دوړي چې حاصل کوي او بیا به توسې پر ویلون لو یجعذو بی جهنم شبل گاډوي تبوی بربودی بی یوم دین پورې قیامت باندې للمکذبین اغه حال کې دی پورا چې قیامت دروازینای غني. وایذا هر کلا قیلا چې او ویل شو اللهم دیتا ارکعوا تسرکو وکي لا يركعون دی برکو نکړلا. واذا قیل لهؤلاء المشرکین صلوا لله چې کلا به الله طرفنا مشرکین ته ویل شو چې الله دې پر منځینه وکي واخشعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله خشوع خضوع نزل طرفنا الله ته متوجه شي به بدی لا يخشعون ولا يسرون نبي عجزي کړلا نبي الله ته متوجه وي بل یذلون علی استکبارهم یسرون توبه همیشه به د تکبر کړو پیزه به چغولې. امام مقتل رحمه الله فرمایي د آیات د بنی سقیف قبیله متعلق نازل شوی دا امتناع عن الصلاه د دې منځره مانشول وقالو لرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته دی ویل حت عن الصلاه فان لا ننحنی توبا یارا میرنا دا مینس پریش دا مین دا نوی میش پی بداته شي میش ټیټه دای نشي توبا انها مثبتنا دا میش باندې ډېر دریندا فابا د مبارک انکار وکړ چې څوک کې داس خدای ته ویا چې مو دا دین وی پښه دا مینز نوی داسیاوی ویدو ته چې لا خیر فی دین لا صلاه فی په دین څخه خیر نشتا چې بوکیم دین شل مینز نوی د څوک کې خدای صبر وکړه چې مین لري کو توبا. ویلون حلقات یوم دین پداوری د قیامت باندې للمکذبین اغه خال کې د پرا چې قیامت کا بر اخرت د ټول د دروازینې غنی علا شکوا کو گیلا کو فبای حدیث بعده فبای حدیث پکیم خبره بنین چې قران پاک ته بعد ودینا ورست یؤمنون دی بیمان وروړي قران پاک معجز کې توب دالو یا معجزاتو قیامت پره به چې دی قران پاک نه مانی ان ورستی بیا کیم بل داس خبر اشتا چې دی په باندې بهر حال ایمان او یقین مضبوط وسوتی بهر حال بار دا خبره کو ویل یوم اذ للمکذبین لا سور خدای پاک داغه الفاظ مبارک در ټکی د ایتینا ویلی دي دمکی ور کوي خدای چې کسې سام شي مینز او داس کوي خورونه غریبونه سره شي شګړې کوي بل اعمال بل کوي کنه وي توسته پر جهنم شوالو یلګاردو خدای می ډراوي.
ان المتقین بشکا پرزګوري خلق فی ظلالن پوسیر د جنت سی وی عیون پوچینی سی وی وفواکه او پداس می ویت کې سی ما د اغنایشت اون چې دی ته خوان ور کوي کولو دا بیلان شي دی تعالی طرفنا کولو خورو کوي ورشبوت شو کوي هنی ام بما کنتم تعملون هنی ان مزیدور بهترین هضمدار مزیدار بما کنتم په سبب د عمل سره چې تو سوی تعملون چې عملینه مکل په دنیو شي اس خدای توسته به جنتی نظر کوي خو جنت بارخل خوروکینا او بل حور غا غلمان دا توسته پورا دي ان كذلك بشکا دهرنګ میج نجزی بدلاور کوي المحسنین شیخ حال کتا ویل هلکات تبوی بر بدیدو یوم دین پورز دی قیامت بین المکذبین ای خلق دی پرا چې قران او حدیث دروغ زینی غنی بیا به د الله پاک جهنمونو ته اعلان کو کلو تسخری و تمتعوا فائدہ حاصل کئ په دنیو شه قلیلن ډیر الش کی انکم بشکا تو سے مجرمون توس مجرم یی ویل هلکات تبوی بر بدیدو یوم دین پورز دی قیامت بین المکذبین ای خلق دی پرا چې قران او حدیث قیامت قبر اخرت دی دروغ زینی غنی وإذا قيل هر کله به چوول شو لهم دیتا ارکاون چې توس رکوع وکي لا يرکعون دی به رکوع نکړه ویل هلکات تبوی بر بدیدو یوم دین پورز دی قیامت بین المکذبین ای خلق دی پرا چې دی قیامت قبر اخرت دروغ زینی غنی فبأي حديث بیا پوکیما خبره بندې بعدو قرآن پاک نه ورسته به دی یؤمنون ایمان وروړي چې قرآن پاک دی صحیح نه غني نعوذ بالله اویای چې په داسې جهاد دا تخریب کاری دو دا دهشتګردي دو دا مې بشا کړې دا مې نه وغورولې بیا دا څرنګه قرآن پاک ته نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع اسړی درویغ دی پر دا خبره کفی دو چې کیما خبره دا اوردلی وی ادای مخش بیانوي علماء کرام فرمای چې د حدیث یو ضابطه یو اصول یو قانون میشتو سره بیان کړو چې کله سه پر سړی دی وی خبره تحقیق نوي کړای چان بینه نوي کړای بیا دی وجنه به هر حال سړی دا خبره مخش بیانوي نه ا دې وجنه وچ ډېر غلط فهمي ډېر جنگ جګړه ا دې وجنه په دې کې چې په توشه داس ویل نه تحقیق نکو اذا جاءكم فاسقون بنبأ فتبين ولا يقرن پاک ایتین دي چې کله تاسو ته خبره روري چې داس ورشول بیا لش کی تفتیش کا مخ په شویر تشته ما چای بیا داستی چې دوی چې غیږ دي نه وردای غیږ نه کسي په شي تشتی بیا بیا په موشه داس بیا غدي بیا دا غدي ا دې وجنه د حدیث بل خبره میشتو صدا وکړه چې کیما خبره تحقیق نه وشوي مخشه ما کا چاته په خپل عمل ما پوکا او مخشه چاته ما کا یاره چا خو چې داستو اڅ کې سړیا چې داستو هو الله دې مصرانه کمالای کا درویغ پرېږدا په درویغ باندې اعمال ما کا د قران پاک په پتوب نبی لعنت نه ویي ا دې وجنه زنه حدیث شدا سرسی چې کیم سړی درویغزان وی همیشه درویغ وی په باندې هیڅ اعتماد نکو او درویغ داسې یو مردور بدترین ګناه ده عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله تعالی وسلم فرمائی چې په درویغ نه په اسلام شه بل بدترین عادت نشتا بهر حال دای مبارک صحابه کرام نه خصوصا بیا یو صحابینا وعده او خلی چې دای ته چې زب سکه چې ته درویغ ما ویا چې درویغ نه ویا خو ټول خبره یې غشو زه نه سبو پښتنه کوي تلاوت کړی دا چې رښتیا به درویغ بنوي تو گایز مینس پجامه کړی دا چې درویغ بنوي رښتیا به وي بل چې کیم حقوق ته اعلی دي اب ته ټول په بنا مالیا کې چې درویغ نه وي تو ټول خبره خدای په خپل سره سیخوي امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah